بسم الله الرحمن الرحیم. زما په سټیج ناست ډېر بندو مشرانو، ما ته مخامخ زما مشرانو، همزولو او کشرانو، تاسو ډېرې په تفصیل خبرې واورېدې. رښتیا خبره چې د اخري کې لږه پته ولګوي چې الیکشن دی. مخکې تا وویل چې ته جنازې له راغلي یې، اوس درکې د مستۍ پته لګي. د الیکشن په جلسه کې خلک خامخا لږه ډېره مستي کوي، ځکه چې عام جلسه کې او د الیکشن په جلسه کې فرق دی. نو په دې اخره کې مېړه ښه شو او خدای م ښه لره، دا ایکو پې ختمه کړه، ایکو ختمه کړه. زه ګرانو ملګرو، رښتیا خبره دا ده چې الیکشن وخت او تاسو له ډېر خلک به راغلي، دا ځکه ستاسو زړه تون کړی دی چې تاسو به د نورو خلکو خبرې مو اورېدلي. موږ سره خپلې خبرې ډېرې دي، خو دا بعضې خلک هسې خلک چیړي، او دا په دې بنیاد چیړي چې دوی دا خیال دی چې ګینې موږ ډېر معتبر یو، د نورو خلکو سره ژبه نشته. داسې خبره نه ده، خو چې سړی د حیا عزت سړی وي، دی به ټول عمر د بل عزت کوي. که زه نن سپکه خبره کوم، د دې مطلب چې زه په خپله سپک یم، او چې زه درنې خبرې کوم، د دې مطلب چې موږ درانه خلک یو. نو که چا سپکې ویلي، هغه او د هغه خدای. مونږ د چا دې خبرو ته نه ځو چې هغه څه ویلي دي، مونږ دې ته ځو چې زمونږ باچا خان څه ویلي دي، زمونږ ولي خان څه ویلي دي، زمونږ پارټي څه غواړي، زمونږ مشرانو څه غوښتل، او نن چې تاسو ته ولاړ یو، اخر د څه مقصد دپاره ولاړ یو. ډېر مختصر وخت کې زه تاسو ته دا یوه خبره ضرور کوم چې په دې الیکشن کې که مونږ وګټله او که بېله هېڅ فرق نه پرځي. نه، زه بل څه ویم، ما ته لږ غوږ شه که لکه د زوړ ریډیو 2 سټېشن یې به نه غږېده او ما ته به غوږ کېږي. ګرانو ملګرو، چې په رښتیا خبره نو نه حکومت ته فرق پروزي او نه مونږ ته. یو څوک څه شی نه دی، دا خو د ایمان امتحان دی، د ایمان. ته چې د غریب کور ته د بجلی بل راشي، ته وایې مړی ورکړی شوی دی. د بجلی د بل د ورکولو یې درک نه لګي. کوم خلک چې په کرۍ اوسي، د هغې کور کرۍ ورکولو چې کوم دی، د هغه توان ني. د بچو د ماشومانو د سبق ویلو فیس چې کوم یې خلکو سره ني، او چې د پاسه پې روټۍ شي، او هغه هم د 3 وختو شي. د چا په کور کې به 3 وخته چې کوم دی، دې وخت کې هغه سره دومره پیسې چې 3 وخته روټۍ به. دا خو هغه سړی چې کوم دی وایي مړه ګېډه فارسي وایي، فارسي. کوم سړی چې موړي، هغه وایي ټول ماړه دي. ته چې ته د اوږې نه خبر یې، څوک چې لوږه تېروي دی نه خبر یې. کوم چې دا اوس ګراني راغله، دې ګرانۍ کې څوک کور ته چې کوم دی نو خپله سبزي وړی شي، اوړه وړی شي، چیني وړی شي، او د نر بچی دی چې راپاسي وایي پېټرول ګران. دا ولې وایي ګران؟ دا حکومت په یوټیلیټي په دې چلیږي چې دا مو تاسو د روزانه چې کوم شیزونه استعمالو، ضروریات اشیا، په دې باندې ډېر ټکس اچوي. نو دې ملک چې کوم دی نو چلی. ملکونه خو په کارخانو چلېده، ملکونه خو په کاروبار چلېده. ستا کارخانې ختمې، ستا کاروبار ختم، روزګار ختم. د چا خبره؟ اوس خو زمونږ جهازونه هم خلک بار نیسي، وایي پیسې دې نه ورکړو، جهاز زمونږ شو. په دې باندې دا چې دا ملیشیا والا زمونږ نه جهاز ونیو، دې نه خو به خبر وایي که نه، وایي د لیز پیسې نه دي راکړي. نو مونږ خو دا اورېدلي وو چې د موټر پیسې دې نه ورکړي، کس در باندې پاتې د نه ونیسي. دا هم نور یې لیدلي چې جهاز به رانه نیسي. ولې جهاز په خپله دومره پیسې ګټي، نو هغه فیس ته ولې نه ورکوې؟ نو دلته د خېټه نه ډکېږي. دی دلته په مرداره باندې اخته دی، د IMF نه پیسې وایشتې او مونږ یې پې خرڅ کړو. خرڅ اوس ورته IMF وایي پیسې راوړه، نو چې ده سره پیسې نه وي، بجلي مې ګرانه کړه، تیل مې ګران کړه. تا چې مونږ ته وایې چې دا مخکې حکومتونه خو غلي دي، ځکه پکې ګراني ده، نو دا ستا په دې کې ټول نه زیاته ګراني، ته ټول نه غټ غل شو که نه شو. او دی به څه وایي چې خبره شي، نو دی وایي نه دی خو ایماندار دی.
ګرانو ملګرو دی خلکو د خلکو پلارانو پسې خبرې کوي هغه پلاران چې چا د انګریزانو خلاف جهاد کړی د عمران خان خپل پلار د بټو صاحب په وخت کې 313 افسران یې چوخ کړ نو ټولو کې غټ په کرپشن کې چړومبی وته هغه د عمران پلار و چې دی په کرپشن کې د نوکرانو وته تاریخ خو څوک ګوري نه او دی به سړي ته څه وایي وایي ستا بچي بار سبق وایي نو ستا هغه بچي کوم ځای وایي دوه دي دي او دواړه په بار کې په دې خبره ته وایي زه خو زما خانداني سیاست نشته نو خاندان دې کوم دی دې نه زه نه یم خبر ګرانو ملګرو دا خبره دې پورې کوم چې داسې منحوس خلک په وطن راشي نو بیا د هغې انجام دی لکه چې نن د قوم کمل خدای هم وایي په قرآن کې هم دی حدیث شریف هم دی چې څنګه قوم وي داسې مشران نن چې دا په مونږ دي دا زمونږ د عمل نتیجه ده چې وایي الیکشن شو وایي په ماشومانو زمونږ وس نه رسېږي ماشومان دی سره ونو دا یې عزت پلار به په پارټۍ کې به هلکه ستا خو د کور شلو ټولو څه شو خو یا نور ماشومانو بل لی ورکړه و یا تپاڼي لی ورکړه هلکه د کور زنانه و یا هغه هم تپاڼي لی ورکړه نو ته څنګه سړی نه دې په ماشومانو زور رسي نه دې په ښځه زور رسي داسې نه وه دا د حکومت هغه غلطه پروپیګنډه وه دی بکسې چې کوم دی د مخکې نه ډکې کړې وې زه د لوی خدای په مخ کې ډېر په ایماندارۍ کوم اوس هم لاړ شي زما د حلقې سروې وکړئ زما د حلقې ما ترېنه په دوچنګ الیکشن ګټلی دی که دا پیریان نه وی دا پیریان ماماګان که خدای دوی له سزا ورکړي که دا پیریان ماماګان نه وی دوی ورته بکسه نه وی ډکه کړې نو نیشنل پارټۍ الیکشن ګټلی و دوی ته پاندې چې کوم دی نو الیکشن بایللی دا مونږ باندې مسلط شوي دا خدای زمونږ د ایمانونو امتحان اخلي نن تاسو له خدای موقع درکړې ده چې په ټول پاکستان کې دوی خړوئ په ټول دنیا کې خړوئ او خلکو ته یې ښایي چې دا ناکامې پالیسۍ دي ما سره دا موقع نشته او تاسو سره شته ځکه بلې حلقه کې الیکشن نشته تا سره دا موقع ده نو دا زما درته وایي چې په ګټه بېعلاج دومره فرق نه پروزي خو که ویې ګټله د دې مطلب چې دا دوی څه ظلم کوي نو دا ټیک کوي او چې بېله نو خلکو ته پته ولري چې ظلم یې وکړو نو د هغې سزا ورته میلاو شو نو دوی ته به خپله آینه ښکاره شي خپل شکل به ورته ښکاره شي آیا چې دا کوم غریب نن د بازار نه سودا نشي ایشتی د ده ازار به یې نه وایي دا چې کومه مور د خپلو بچو د خوراک غم نشي کولی د هغې مور ازار به یې نه وایي د هغې بوډا پلار ازار به یې نه وایي چې هغه نن کور ته چې کوم دی سودا نشي وړی او چې د هغې ازار حکومت وایي او ته ولوټ ورکې نو تا به د هغې ازار نه وایي ته به د کوم ازار نه بچ کېږي دا نن وخت د دې خبرې دی نن وجاهت چې تاسو ته ولاړ دی دا د ظلم خلاف د ګرانۍ خلاف د موجوده حکومت د ناکړدو خلاف د باچا خان د جنډې د لاندې د ولي خان د مشرۍ د لاندې د اسفندیار خان د مشرۍ د لاندې زمونږه د سرې جنډې نماینده نن وجاهت چې کوم دی او زمونږه دلته ځوان مشر د ایمن ولی خان چې هغه صوبایي مشري کوي د هغه د مشرۍ د لاندې نن دی تاسو ته ولاړ دی دی په دې بنیاد ولاړ دی چې که ته پښتو ګټې که ته غیرت کې که ته ځان ګټې که ته کام ګټې که ته بچي ګټې فرق ورسره ګټې سرې جنډې له به وکړې بل چا دا د ایمان امتحان دی ایمان او دا چې کوم راغلي دي دا چې دا موږ ډېر لیدلي دی خو چې کوم ځای کې ګټي نو بس هماغسې ته تښتي وایي دی هر ځل ګټي هر ځل نه ګټي د ګټي ځای ته هر ځل ځي ته زما غوندې تاوان ته غاړه کېږه بیا به دې پته ولګي چې ګټه څه ته وایي خو چې پیپل ګټي نو یې ته ځي زمونږ حکومت راغلی نو مونږ سره مو که مونږ ته دا پته وه چې دا شی به دلته مطلب دی دومره نیغ کېږي نو مونږ هغه وخت کې حساب کتاب کړی هغه وخت کې مونږ سره حکومت کې په څو دی د شیرپا په پارټۍ کې شیرپا
هغې کې ګروپ جوړ کړو هغه ډېر زیات و ده پکې لا ګروپ هم جوړ دی خو چې چېرته ځي چاړه وسره چې څوک یې مشي نو د هغه په شا کې چاړه منډي پیپلز پارټۍ په شا کې چاړه ومنډله افتاب خان سره و د هغه په شا کې چاړه ومنډله او که خدای کړي خیر نو بله ورځ یې ویلي دي وایي چې زه ورسره نه یم وایي د دې شي خیر نشته ګرانو ملګرو تاسو له دې خبرې اندازه ولګوئ چې یو سړی د خپلې پارټۍ سره وفا نه کوي چې کومه پارټي ورته عزت ورکوي دی به کام سره وفا وکړي زارېږه خو نشنلیانو نه چې سر په تلي کې ګرځو سرم جنډه ده سرم چې کوم دی نو دغه نظریه ده دا د باچا خان سوچ دی چې سرم ځي سل ځل دې لاړ شي نه چاته ټیټېږي او نه چې کوم دی نو خپله پارټي پرېږدو او نه چې کوم دی نو میدان دا خو عجیبه خبره که زه هم د ګټې ځي ته ځم ستا هغه شل مانه نشي ګټلی کومه پارټي به چې موږ به ورته ځو موږ به نه پرېږدي خو دا خبره به څنګه وي چې خپله پارټي پرېږدي دا به څومره بې خوندي ای ګرانو ملګرو دا عوامي نیشنل پارټي د ټولو پښتنو پارټي ده دا چې کوم موږ سره نه وي دا هم د دوی پارټي ده پي ټي آی د پښتنو پارټي نه ده دا نورې پارټۍ د پښتنو نه دي سند کې د سند والو معتبري ده په پنجاب کې د پنجاب والو ده او په بلوچستان کې د بلوچیانو ده دا د پښتنو عوامي نیشنل پارټي چې مونږ باندې باچا خان باندې مونږ بدنام یو زموږ په نوم باچا خان په ټوله دنیا کې چې کوم دی بدنام مونږ ټول تاسو لاړ شئ په کور کې لږ تپوس وکئ کور کې اوس به هم ستاسو چې دا کوم نورو پاکوکي دي دی د مور نه او د نیا نه تپوس وکړي نو چېرته صندوق کې به زړې سرې جامې پرتې دلته بله پارټي ونه دا ټول د خدای خدمتګارو اولاد دی دا سیاست خور باچا خان خلکو ته دی دا د انګریز په ضد چې راوتو دا شی په مزه که زما خپله مری ټیک دی ګرانو ملګرو دا باچا خان زمونږه د مستقبل د ښه کېدو دپاره راوتی زه مختصر خاکه درته بیانوم باچا خان سوی پوری کس پوری په شریکه خان او غریب به یو وي د ټولو به یو برابر حصه وي دا به ني چې خان کاکا به چې کوم دی بره ناست دی او که دی په ټک هم نه پوهېږي نو دی به مشري کوي او غریب سړی به لاندې ناست دی داسې نه چې د غریب زوی کاږلي دی به بره په کورسۍ ناست دی چې د خان زوی ناره کړي دی به ته لاندې په ځمکه باندې ناست دا چې کوم دی د باچا خان سوچ او فکر و پورې کس پورې په شریکه وی دا نه چې خان به تال ته ناست دی او غریب نه به نوړی درک نه لګي دا خدایي تقسیم نه دی نن دی د خدای چې کوم تقسیم دی د هغې په حساب دی خلک زکات ورکړي خلک د خیرات ورکړي خلک د صدقه ورکړي بیا دې ووایي چې غریب شته او که نه دلته خو چې څومره مرداره جمع کوي او شی مطلب دی په کندو کې دن نه کوي سټ هم پلنېږي او خېټه هم غټېږي دا هم درته وایم چې ولې نه غټېږي هغه بل شی څکي ها سړی اوچوي دا پو محدود دی ګرانو ملګرو دا خبره مې دې پورې کوله چې باچا خان دلته یو خبره نیمه داسې وشوه زه دا زر کول غواړم چې باچا خان د کسبګرو خلکو له عزت ورکړی عزت کسبګر څه ته وایي چې په خپلو لاسو خپلو باندې محنت کوي انګریز مونږ ته کسبګر سپک کړی لکه چې د هغه سړي به کپړه جوړوله وایي دا انډسټریسټ دی د کپړې کارخانه ده زمونږ به چې چا کپړه جوړوله وایي دا جولا دی ده سره وایي غم خادم مه کوئ نو دا کپړې خوس راغلې زمونږ دې جولاګانو چې کپړې نه وي جوړې کړې نو تاسو به داسې یو بل ته ناست وئ نو بربنډ کې ناستئ شي زه همدغه تپوس کوم نو ګرانو ملګرو دا نن چې یو بل ته مخامخ ناست دی دا د جولا برکت دی او که نه دی نو د جولا لاسونه د ښکلولي دي او که نه خو دا مونږ ته بله فتح به نه راکړي ګوره شی بیا خرابېږي ګرانو ملګرو بیا له هغې نه پس ته لکه مونږ نه یي ته مونږ سپک ګورو
څښا پسخا دی چې د نوي دوکان ته لاړ شي ښه صفات یې روزي نو هغه وخت نه خراب ني دا چې په مخ ته له ګوتې وایي کله د له ګیره برابروي اوس خو پکې بیوټي پارلر هم راغلی اوس خو نور هم شی چک شي نو هغه وخت تا بدي نه شي اوس چې کوم دی ستا بدي شي ګرانو ملګرو زمیندار ته خلک سپک ګوري چې کوم سړی کیسان چې هغه فصل ریبي زه تاسو نه ساده تپوس کوم چې د چا ځمکه وي او ډېره ځمکه وي او کیسان یې وله کري نه او هغه یې وله ریبي نه نو دی به څه کوي اصلي کمال خو هغه دی چې په ځان باندې یخ او ګرم دواړه یو کړي وي او دی چې کوم دی نو فصل کوي نو هغه غریب ته د رزق درک نه لګي او د خان کندو د غنمونه ډکي دا خدای تقسیم نه دی ای ګرانو ملګرو خانیم چې دا هر چا د خدای دی نصیب کړي خو دا غریبي دا چې کوم دی په دې بنیاد نه ده چې دا زموږ تقدیر دی نه دا زما د تقدیر غنم بل ما نه اخیستی دي دا زما نوړی زما نه اخیستې ده دی په ما زور ظلم جبر کړی دی انګریز راغلی دی نو هغه ولې ځمکه ورکړې ده او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو مغل راغلي هغې ولې ځمکه ورکړې ده دی سره چې خپله ځمکه نه وې او دې خلکو وله نه وې ورکړې دی به زمونږ غوندې ای ځوانانو زما نه دا خبره واورئ د خپل حق به چې کوم دی په خپل اخلئ او دا به هر اخلئ چې تاسو د باچا خان قافله کې او په ایماندارۍ د پښتنو د حق دپاره او د حق د بچو دپاره او د تور سر د مستقبل دپاره په ایماندارۍ باندې میدان ته وځئ خدای به مدد کوي او انشاءالله تعالی دې کې به کامیابي مومئ او د دې غریب ژوند به بدلېږي او دا پښتون قوم به چې کوم دی نو ترقي دا داسې نه ده زړه د تا وویم دا ډېر په کوششونو باندې شوې ده ګرانو ملګرو اوس په دې خبرې نه راشم چې که باچا خان د انګریز خلاف جهاد نه وی کړی دا برصغیر به آزاد و انګریز لاړو د آزاد شو کنه برصغیر یادو موږ د برصغیر د آزادۍ جنګ کړی ده هغې کې بنګلادیش هم دی هغې کې پاکستان هم دی هغې کې هندوستان هم نو که نن برصغیر آزاد نه وی پاکستان به نو او چې پاکستان نو نو بیا به ارمي چیف هم نو بیا به صدر هم نو بیا به وزیر اعظم هم نو بیا به گورنر هم نو بیا به وزیر اعلی هم نو او بیا به پکې وزیر اعلی هم نو او بیا به وزیران هم دا ټول چې دي ځکه دي چې پاکستان دی پاکستان ځکه دی چې برصغیر آزاد کو چا آزاد کو زمونږ او ستاسو ملنګ بابا فخر افغان باچا خان چې کوم دی نو آزاد کړی دوی خو نو ای د خدای انصافدارو لږ خو تاریخ وګورئ دی وو نو چې دی ونه نو دی به څه کړي نو چې چا کړی دی نو نن د هغه دا تاسو د هغه اولاد دی د باچا خان د عدم تشدد فلسفه په امریکا کې په لسو سټیټونو کې خلکو ته ښایي لسو سټیټونو کې د عدم تشدد نان وایلنس لسو سټیټونو کې سبق ښایي د څه لپاره چې وایلنس زیات شوی دی د باچا خان سوچ ورته وښایي چې مینه پکې زیاته شي امریکنۍ خپل بچي ته د باچا خان سبق ښایي او د باچا خان په بچو باندې دلته چې کوم دی ګولۍ ورېږي تشدد دی زما سکولونه الوزي زما جوماتونه الوزي زما په بازارونو کې دماکې کېږي او د هغې چې کوم دی نو نظریې ضرورت دی آیا د باچا خان د سوچ ضرورت زمونږ نه دی ای ځوانانو زمونږ باندې خو تېره شوه ستاسو نمبر دی اوس خو لږ ځان خبر کړئ چې رښتیا څه دي رښتیا هم دا دي چې هر قوم به د خپل ځان تپوس کوي او هر یو قوم به په خپل وخت خپله قرباني ورکوي باچا خان د خپل وخت سره قرباني ورکړې ده تاسو په پلار نیکه پښتانه یئ چې د پښتنو دپاره حق ګټئ ملا به تړئ او چې ملا تړئ نو د باچا خان د قافلې سره به تړئ ځکه چې موږ د پښتنو د قافلې هغه خلک یو چې سر په طریقې ږدو لکه چې دلته تشدد راغی دا خبره مو سره زر زر درته کوم چې دلته تشدد راغی او دماکې کېدې زموږ حکومت ما ته اف ام ریډیو باندې اعلان شو میا صاحب ته وایي سوال جواب وکړئ ما ته میا افتخار ته ځکه چې زه د هغه وخت انفارمیشن منسټر وایي سوال جواب ورته وکړئ چې دی د کفر ترجمان دی چې چېرته مخې ته درشي نو ټوټې ټوټې
زه وزیر اعلی صاحب راغوښتم حیدروتي صاحب دا چې دوی وایي څه یې نه دي کړي زه یې راغوښتم ما ته میا صاحب په FM ریډیو اعلان شوی دی او ورسره چې کوم دی سپیشل برانچ والا ایسائی والا هغه هم راپورټ راوړی دی چې میا صاحب ته چې خیال کوي نو زه لږ په خندا شوم نو ما ته وزیر اعلی صاحب چې ولې ما ورته ویل چې مړ شم نو یا یو ټوټې او یا سل ټوټې خو یری مې که نه او دا مې عقیده ده چې په کومه ورځ باندې مې مرګ لیکلی شوی دی د هغې نه به سکنډه خوا دې خوا نه کړي نو ګرانو ملګرو د عقیدې په بنیاد نیټه خوا دې خوا کېږي نه خو زه د دې نه نوم خبر چې ما به نه مړ کوي زما زړه به چې کوم دی نو ټوټې کوي زما یو زوی و چې هغه څلور ډزه په سر وویشت او څلور ډزه یې په سینه وویشته دهشتګرد د مازدیګر لمونځ د کور نه راووت او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو ترې ساه نه ووت زه نورې خبرو پسې نه ځم خو دا قصور دا سزا ماته د څه وه دا د دې سزا وه چې دهشتګردو زمونږ په قوم اټیک کو زما جوماتونه چې کوم دی نو په بمونو الوزول زما منځګزار په بمونو الوزول زما سکولونه په بمونو الوزول زما بچه او بچي په بمونو الوزول کورونه چې کوم دی په بمونو الوزول ای ته ضرورت د دې خبرو چې موږ میدان ته ودرېږو نو موږ د باچا خان سپیان میدان ته لاړو نو زما قصور دا و چې څوک به شهیدان شو ما په کفن کې د یې غوښې اچول او چې څوک به زخمیان شو ما به ورته وینه ورکوله دا زما قصور نو که دا قصور او د دې قصور په بنیاد زما زوی مړ شو نو که زه په ژوند ژوندی یم چې زه شهید کېږم زه هم شهید شم خو زه د دې قصور نه منې کېږم دا قصور به زه تر قیامته او دا چې یو زوی زما یو زوی لاړو دا ټول بچي زما بچي د قوم ټولې لوریانې زما لوریانې دي دا زمونږ اولاد دی او ګرانو ملګرو په دې بنیاد که دې دهشتګردو ته مونږ مخه نه وی نیولې نو عمران خو والا دفتر ورکو او خو والا د مذاکراتو مشري کوله مونږ ورته میدان کې ولاړو نو که نن څوک دلته وخت تېروي او دهشتګردو نه بچ دي نو دا د باچا خان د سپیانو برکت ګرانو ملګرو لږ خو سره یاد کړئ او دا یو خبره بله چې دا نن تاسو موږ یو بل ته ناست یو دلته یو سیلاب چې کالاباغ ډیم دی جوړو که نن کالاباغ ډیم جوړو په دې نوښار کې به ژوندی څوک و پر ډیای خانه خو چې تللی وې که نه دلته به مړه وی مړه ګرانو ملګرو تاسو ته زه ویم زه دې خبرې ته تاسو دې ته سوچ وکړئ که باچا خان د کالاباغ ډیم خلاف نه وی راپاڅېدلی او دا کالاباغ ډیم نن دلته جوړ وی او مونږ او تاسو دلته تالاب وی نو انسانان به اوسېده که چینډخې او کبان به اوسېده ولې تبک والی یې که څه چل تاسو نه تپوس کوم که نو تاسو ګرانو ملګرو دا خویندې میندې به زموږ په دې کورونو کې نه وي دا کډې به مونږ وړې نو که نن ستا په کور کې ستا خور او مور اوسي او دلته زموږ جوماتونه شته حجرې هم شته او خپل مونږ دلته وخت تېرو دا د چا برکت دی دا د باچا خان او د هغه د پاټۍ برکت ای نور هېڅ هم نه کوئ د خپل سر صدقه خو ورکئ چې ته نن ژوندی که او دا ډېر وی اول به دلته وي نه او چې وي نو مړ به وي نو دا د باچا خان احسان دی او که نه دی نو نن د دې احسان د دهشتګردۍ د مقابلې احسان د ازادۍ احسان ستا د سر د بچ کېدو احسان ته د یو کاغذ اوټ چې کوم دی هغه به هم بل له ورکړې دا به ستا پښتو وي دا به ستا غیرت وي نو ځئ که نه ما سره د شا شاته به ګورئ دا شته ماله ډېر ایمان خو به تېروئ که نه په رښتیا به ووټ ورکوئ ما درته ګوره ټولې خپلې خبرې کړي
او ډېر زر زر مې وکړه لکه د کیسټ ما وی چې په کم وخت کې ډېرې خبرې وکړم او که دا خبرې ستاسو په ډله کېدلې او دا رښتیا نو تاسو به چې کوم دی په 19 تاریخ وجاهت له وټ ورکوئ په لاټین به مهر وښئ ډېر کمزوری داسې شاته ګورې در په سړی در لېږمه ایمان به تېروئ ما سره یو لاس اوچت کړي ستاسو خولې کار نه کوي زه پوه شوم اوس ګورئ چې چا لاس کې فرق دی ګورئ زه میام یم وجاهت هم میا دی خو زه د پربو میم خدای خبر دوام یې لګي او که نه خو دا بل شی او که نه بل لاس اوچت کړئ دواړه لاسونه اوچت کړئ که د چا لاس کې څه فرق یې نو دا د شپې قسم دی ګورئ اوس یې وخربوئ دومره چې دښمن یې واوري دا په دون نه اورم نه بلف ته چغې وښئ وزه د ټینګ یې نه نو ګرانو ملګرو تاسو زما قسمیان ملګري یې دا بعضې پکې داسې کول خدای پاک ته داسې یو رنګ دی اوس دې خوړلی دی یو نیم او که چا صادر کې هم داسې کړي بس منظور دی اوس دې خوړلی دی او زما یقین دی چې د تورې شپې قسمیان پښتانه په مرګ به مړه شي خو د خپل قسم نه به وانه وړي او بیا د دې نه پس زه تاسو خو ټول غیرتیان یې د خدای فضل دی تاسو خو زما قسمیان یې داسې پکې شته چې دام پې اثر نه کوي غوړ منګوټې نو په هغې کې هم په پښتو کې د هغې دپاره علاج شته چې پیغور ورته وکړي دی ټیک شي لکه سړی هېڅ هم نه کوي خو چې دا تربور ورته پیغور کړي دی هېغ نیغ شي او چې ښځه ورته پیغور کړي نو زما د اواز خو به خویندې میندې اوري او که نه اوري دا ماشومان دې ورته وایي چې یو میا راغلی و داسې یې وي چې د قوم دپاره زه خویندو میندو ته وایم چې د پیغور یو انجکشن دې وله وایي چې دا سړی ټیک شي پوهېږئ ځکه چې زمونږ د خویندو میندو به چې دا سړي به جنګ ته تلل دی به یو ټپک وله دا به یې ورته پیغور کوو چې سورې په ګولو راشي سورې په ګولو راشي د بې ننګۍ اواز دې رامشه مینه نو لالې به ټیک جنګېدو ځکه چې سورې راشي خو د بې ننګۍ اواز دې رامشه مینه نو پیغور دې ورته وکړي دی به ټیک شي او که داسې هم ني چې دا په کاڼو باندې پوره یي په دې پوهېږئ چې هېڅ پې اثر نه کوي نو زه دې خویندو میندو ته یم چې دا بقایه په سیزنه کې کلک تړی وي چې مور یې په سیزنه کې کلک تړي دی به ټول عمر غیرتي نو دا بقایه دې کلک تړي چې دا غیرتیان یو چې دا کوم سس پاتې دي نو خدای دې ټیک کړي زه ګرانو ملګرو که خدای کړي خیر بیا به راځو خو دا موجوده نقشه دا چې کوم د دې دلته یو پکې راغلی وایي حیدرودي صاحب څه نه دي کړي نن هغه په مصري بانډه کې چې کوم دی د هغې جواب کړی ګرانو ملګرو دهشتګردي وه زموږ سرونه کټ کېدل خو موږ سکولونه ټول نه زیات جوړ کړي دي مونږ په ریکارډ وایو په ریکارډ چې پاکستان جوړ دی تر دې دمه ټول حکومتونه چلنج کوو یوازې دا نه چې دی دا ټول چې د ترقۍ کارونه په تعلیم په نظام کې څومره شوي دي په اګریکلچر کې څومره شوي دي د دې ثاني چې کوم دی نو په یو ځای کې هم نشته خو دا خو نن حیدرخان وویل زه یو بله محکمه ویم بیا د اجازت غواړم پولیس هغه و چې دی به شهید شو نو دله به یې 3.5 لکه ورکول مونږ د 3.5 لکونه 10 لکه کړل بیا مو وی چې دی شهید شي دله به هغه تنخوا ورکوو چې تر څو پورې د ده د ریټایرمنټ هغه ایج پوره شوی وي بیا مو وی چې د دې شهید زوی پاتې نو دی به نوکر کوو دله به یو پلاټ ورکوو او د کور د جوړېدو دپاره او که نی نو د پلاټ برابر پیسې به ورکوو بالکل رښتیا دي په ډیری کې هلک دی شهید شوی دی اوسه پورې پلار ته تنخوا میلاوېږي پلار یې مړ شو مور ته یې میلاوېږي مونږ
ځان ګواه د کوره ګرځو. نو ګرانو ملګرو دا پولیس محکمه مونږ چې کوم دی دا یو ځل د دوی تعداد ډبل کو بیا هم چې کوم دی نو ډبل کو او بیا ګرانو ملګرو د دوی تنخواه هم یو ځل ډبل کا بیا هم یو ځل نیمه وله زیاته کا بیا هم وله نیمه زیاته کا. مونږ بیا پولیس له ټریننګ ورکو د فوج برابر ټریننګ هم ورکو بیا هم وله اسله راوړه بیا هم وله ځای په ځای تاڼې جوړې کړي او په دغه دوران کې دهشتګردو په مونږ 19 حملې وکړي او زمونږ پولیس هغه حملې په شا کړي هغه یې له شکست ورکړو. دا وړه خاکه ده او دا د پولیس هغه کارګزاري چې زمونږ د وختو وه که خدای وخت راوستو دا خو د یو سیټ خبره ده. زه د نه په دې اجازت غواړم نوی الیکشن چې کېږي او ټول دا صاحب یو خبره اوس یې پولیس نه خسیان جوړ کړل ظالم بچی یې نه پرېږدي نه نوکری ته یې پرېږدي نه یې ډوډۍ ته پرېږدي. دی هغه خبرې کوي چې مونږ یې کولې نه شو. داسې ده ګرانو ملګرو زما هغه تاریخ خطا کړو د پولیس که دوی ورسره هر څه کوي زمونږ چې څه وس رسېدو نو هغه مونږ کړی او مونږ د هرې محکمې سره کړی خو اوس تاسو نه په دې اجازت غواړم که خدای ته منظوره وي د پی ډي ایم د تحریک په نتیجه کې ډېر زر په دې ملک کې الیکشن کېدونکی او زمونږ د ټولو مطالبه ده چې غیر جانبدار الیکشن شفاف الیکشن د مداخلت نه پاک الیکشن پیریان به پکې نه او نه به د پیریانو ماماګر یو ګرانو ملګرو مونږ صفا الیکشن غواړو او دا زموږ مطالبه ده د آیین بالادستي غواړو د پارلیمنټ سوپرمیسي غواړو دا ټوله خبره چې رایوځای کېږي او صفا الیکشن کېږي زه تاسو ته پیشنګوي کوم چې په رښتیا او صفا الیکشن کېږي په دې صوبه کې به الیکشن عوامي نشنل پارټي ګټو د عوامي نشنل پارټي حکومت وي بل به د حکومت وي. نو که نن دې رالوټ راکړو په 19 نو په بل کې خو به د سترګې اسکي که نه بیا خو به راله نیغ نیغ راځي که نه چې حکومت کې دی هغه مې هم درکړی اوس او چې دیني راکړی نو دا په ټیټو سترګو خوند نه کوي. نو ایمان تیر کوي په دې 19 تاریخ ایمان تیر کوي چې دې باندې د عمران خان په تابوت کې اخري میخ وخی او بل الیکشن کې که خیر وګټو ستاسو دا نرتوب او دا غیرت به موږ یاد ساتو چې تاسو موږ سره غیرت کوئ موږ به تر مرګه تاسو سره غیرت. ګرانو ملګرو په دې یو څو ماته ګوړو الفاظو اجازت غواړم او د پښتو په حساب ویم ورته کنه تاسو خو یو شعر ګډوډ ګرانو ملګرو تاسو ټول ما سره دې کې شریک یئ وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ.